أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب نساء عليهم لفظی معنی زنانا چونکہ بدے کے دا نساء یعنی دا زنانا و احکامات کی نو دے وجنا دا دے صورت نم هم نساء دے او دا دے بارے کے دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو واقعہ دا یو قول دے چې تاسو خپل بچیانو ته خپل زنانو ته په کورونو کې دو سورتونه هغه ته اولولای هغه باندې ذکر یو سورۃ النور او یو سورۃ النساء دا ډول د سورتونه دي چې په دې کې د زنانو مسائل ډېر زیات دي ډېر زیات ډېر ضروری دي دا د دې اورول د دې زمانہ چې کومه وا دا د احد د جګړې نه بعد و تقریبا 4 یا 5 هجری و او خاص واقعا یا خاص خبره باغی کې دا وا چې په احد کې چې کوم شهیدان وشول دغه یتیمانان پاتې شول نو د دې یتیمانانو یا د دې میراث یا د مکینا راتلون کې خلک چې راغلي دي مدینه ته د دې هغه مواخات چې کوم موعدي شوي دي د هغه سره بسکی دي یتیمانانو بسکی وغیرہ نو دې باندې الله تعالی په سورۃ النساء کې ډېر تفصیل سره الله تعالی خبره کړې ده درې بنیادی مضامین دي په سورۃ النساء کې درې یو دا چې دا کم کار رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم راغسته وو د دې کار په نتیجه کې چې دا کم خلق مسلمانان شول د دې تربیت وشي نو دې کې ډېر بهترین تربیتی آیتونه دي او دویم د دې کار د نور قومونو ته دعوت ورسول شي او دریم چې کومه مقابله د دشمن شروع کړي وا هغه سره باقاعده عملی تور باندې یا د هغه فضایل وغیرہ الله تعالی دا درې بنیادی مضامین دي بنیادی تربیت مسلمانانو دعوت نور خلقو ته او کافرو سره جهاد دا درې بنیادی او په دې ترو کې دا کوم چې معاشرتي ژوندۍ دا د دې د تربیت ته هغه د وراثت قانون دی د خدای او د خاون قانون دی د جګړو د تعداد د بیبيانو تعداد هغه قانون دی همدا غرانګي د شراب باندې پابندي ده همدا غرانګي د جهاد باره کې بهترین خطبه دي تیمم باره کې الله احکامات دي مانځه باره کې الله احکامات دي منافقینو باره کې د الله تعالی ذکر دی خدا ټول د مسلمانانو د اجتماعي نظام د تربیت لپاره یو بهترین صورت ته صورت النساء او موږ تاسو سره ډېر زیات مناسب ده چې زمونږه کورنۍ او زمونږه معاشرتي ژوندۍ الله تعالی د دې صورت ذریعہ سره جوړه کیو بهتر دي چې الله تعالی دې موږ کیو کی نو اوس تاسو د دې معنی واورئ سورہ النساء بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ويرغي ربکم رب استاسو الذي غزات خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس دکس واحدت یونا د یو نفسنا اټورنا ول الله تعالی تمهید کړ چونکه مخکې معاشرتي ژوندۍ ده نو معاشرتي ژوندۍ تا ته ځان غټ ښکار شي او بل ته کم تر ښکار شي نو دا خو بیا انصاف نه کی او یا دا بل ته غټ ښکار شي نو الله تعالی اول احساس مسلمانانو ته دا ورکړي انسانانو ته چې تاسو ټول یو شان دي هیڅ چاته په بل باندې فوقیت حاصل نه ده مور او پلار مې یو دي ادم پیدا وی د هوا ذریعہ سره دا ټول اولاد دي د دیو جنا او په سورۃ حجرات کې د دې الله تعالی بیا بهترینه تشریح کړی دا چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو کې بهترین او یا تاسو کې اوچت په سوسایټي معاشره کې هغه څوک دی څوک ډېر پرهیزګار دی هغه د حاصل وی مشر ولی او فوقیت من نفس واحده دکسیونا د یو کسنا او دې باره کې یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایي بخاری شریف حدیث ته چې اے خلکو تاسو زنانو سره نرم سلوک کوئ ځکه چې دا د پختې نه پیدا شوی دي او د پختې هغه خاصیت ته پدې کې کسي خوي نماتيږي او کنه چې خې نو کاګره یعنی کا زور کوي نو بیا ماتيږي پختې څنګه او کا زور نه کوي نو کاګره نو د دې کګوالي نه پیدا واخلي نو دا سختی ما کوي چې ماته شي او دا څنګه کګي ما پرګا چې بیا د عمر نه تیریږي
رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث اشاره ده من نفس واحده دکسیونا وخلق او پیدا کړل منها د اغینا اغه نفسنا زوجها بیبی د هغه ان ادم علی السلام نا بیبی د هغه وبث او بیا خوار کړل منهما د دې دواړو ادم او د حوا علیهم السلام نا رجالا سړي کثیر ډېر ونساء او خذي ډېری واتقوا الله او يرګي الله تعالی نا الذي على غذات تساءلون چې تاسو سوالونه کوي یو بلنا به دغه پنامه باندې والارحام او په خپلو کې د خپلوالي یعنی تاسو د معاشره جوړیږي د دې معاشره بنیادی اکای خزو خاوندي خزو خاوند څنګه جوړیږي چانه لور غواړي څنګه غواړي په بدی او په دښمنی غواړي خو ته لګيږي خو سوال وکړي د الله نوم با خلې زدا چې خسړې ما بچي دا چې خسړې او د الله وسیله ورکړي وسیته ورکړي نو الله وې دا هغه ذات نو یریږي چې تاسو پیدا شوی د دې الله نوم په نتیجه کې هغه نه علاوه نکاح کې دا نوم غسته شوی دی هغه نه علاوه د جما په صورت کې هغه نه علاوه چې ماشوم پیدا شوی دی اذان پکې شوی دی وغیرہ وغیرہ نو خپل هغه حیثیت وګوره چې د الله د نوم په نتیجه کې پیدا شوی دی او نور رښتیم تاسو په هغه نوم باندې تړئ او جوړیږي د ماغه نتیجه کې خزه او خاوند خپل شنو بچي پیدا وشي بیا دا غرنګي کزن او ترور او ترورګان وغیرہ دا غي نتیجه کې راځي بیا نو هغه ته اشاره ده رحم ارحام در رحم نه ده رحم ولکیږي د زنانه او هغه حصے ته چې کوم ځکه معصوم پیدا کیږي او دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف کی حدیث ده چې الله ورته فرمایي چې ستانو ما رحم کې خودو او دا خپل نوم سره برابر کو دا نوم ته الله یې خود ده او نوم خپل نوم سره برابر کو زمانوم رحمان ده او ستانوم رحیم ده نو یاد ساته چې څوک تا کټ کوي هغه به کټ کوما چې څوک تا جوړي هغه به جوړو لکه دا ما خپل ځان سره تړلې او دویم حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه فرمایي چې کچیر یو سړی دا غواړي د بخاری حدیث ته چې کچیر کتاب الادب کې ده کچیر یو سړی غواړي چې زمادي روزي فراخ شي نو هغه د صله رحمی کوي هغه د خپلوالو سره خپلوالي کوي هغه کټ کول دي نه کوي هغه او دریم حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف کې ده هم چې قطع رحمی کوونکې خپلوان سره رشتې شلونکې تعلقات کټکونکې دا به جنت ته نزي دا به جنت ته نزي همدارنګه بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم همدام بخاری شریف کې ده چې په بدله باندې بدله کې رشتې کول دا نکی نه ده په بدله باندې رشتہ کول خېګړه کول دا نکی نه ده ته خېګړه کوي زه خېګړه کوم نو دا نکی نه ده بلکې نکی دا ده چې څوک تاسو سره ځان کټ کوي ته ور سره ځان جوړ کې څوک تا نظر کوي ته ورته ورکی څوک تا کنزل کوي ته ورته دعا وکي همدارنګه بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم شریف کې ده ابو هريره نه روایت ده چې یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ما دنا نږدې رشتہ داران دي زه هغه سره تعلق جوړوم هغه نه جوړای زه هغه سره خکړه کوم هغه بدی کوي زه هغه ته شی ور کوم هغه نه را کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا چې توای کدار اشتیا وی نو استاد عمل داغه په خله کې خاوري اچول دي او ایری اچول دي نو تعالی فردا کافی ده همدغه رنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اسماء ته پښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خینه وا چې زما مور چې ایمان لاره وړي هغه وخت کې نو هغه مؤمنه نه ده نو هغه سلام دې صلی الله رحمی کوما و یا هغه سلام صلی الله رحمی کوا هغه د حدیث ته بخاری ده همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث ته او دام د بخاری شریف حدیث ته چې ما ته داسې یو عمل وکایو سړی ته پښتنه وکړه چې زه هغه سره ډایرکټ جنت ته لاړ شم وای منځ کوا زکات ور کوا روزه ساته شد نزان ساته او خپلوان سره جوړښت کوا خپل رشتې مکټ کوا همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قطع رحمی ته سزا د آخرت نه علاوه الله فرمایي دنیا کې هم ورکوم او موږ خدا وایو مشه ده پر بلته موږ چرته یو ځای کې یو نیمه لطیفه په کې کوي دا خلک سړي شي یو ځای کې زموږ دعوت وي زوما درې کسانو موږ نو دا کم چې چا دعوت کړو نو موږ هوټل ته بوتلیو بس هغه روټي موټي راکو وایو ډېر مزدار دا ما سره د بل مل کړو دی اوس دا خوراکم کوي یو په خوراک کې دی ورته وایي موږ خپلوانمو چې د خپلوانو دا دومره فائدې دي او صله رحمی دومره فائدہ ده صله رحمی دومره فائدہ ده لکه تا چې موږ د خوراک راکو کنه تا لپاره جنت ته دغه چې موږ د خپلوانی مرودي غوښتو او موږ د خوراک مو کو یو صدقه شو او دویم دا چې صله رحمی شو
نو دا موږ د خپل چې و ترس وایم نو دا ته ډېر آرام سره وایي چې پیغمبر علی السلام د خبره خلی ماته کړې ده کته ټیم کړې ده موږ همیشه دا حدیث بیان کو بل د پاره چې کړي ترا کوا نو دا کول په بنیاد باندې ذکر تعلق ختم دی کچې دا حدیث موږ خپل ځان د پاره کو او لکه بل طرف ته واړو نو بیا دا ټول شی ډېر اسانه سره جوړي پرمیشه د پاره خو الله دې موږ ته معافيو کی بهرحال هغه بارک الله فرمایي والارحام او درشتو ان الله بشکل تعالی کان ده علیکم بتا سبحان رقیب ان غهبان دا نوم دی وخت ډېر انتهایی خطرناک دی رقیب موږ د پښتو شعرونو کې رقیب څه ته وایي عدل علاوه د مجنون په مت کې کوم رکاوټ دي نو الله دلته اشاره دې تکړه دا چې دا ته چې کوم کارونه کوي کدي پتا سین کې تزياته کمه وغیرہ وی نو الله تعالی سره هر وخت د سره د نگهبان دی هغه نه نشي پټیدل هغه نه نشي خلاص دي وآتوا اليتامى اور کې یتیمانان او ته اموالهم د دې مالونه نو دلته خو څنګه یو غتیر شوی یتیمانان پاتې شوی او هغه باره کې یو حدیث ډېر مشهور چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته یو زنانه راغله چې ما مشومان پاتې دي یتیمانان او تر ورته حصہ نه ور کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیتونه او ورته حدیث راځي هغه باندې تاسو واورئ او بیا نورم تاسو هغه باندې پوښی لکه مثلا یو حدیث دا دی بخاری شریف کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت په ورځ به او هغه سړی چې یتیم ساتون کوي داسې به یو د کافل الیتیم یعنی یتیم ساتون کې همدا رنګ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې چا د یتیم په سر باندې د مینې په بنیاد باندې لاس راکګلو نو د هغه وختو مقدار باندې ګناهونه دغه معاف کیږي الله تعالی دې موږ ګناهونه معاف کړي ورسره نورم راضي تاسو باغې باندې نور پوښی او دا آیتم کافی ده وآتوا اليتامى اور کې یتیمانو ته اموالهم د دې مالونه ولا تتبدلوا او بدل کې ما خلی الخبيث نپاک بالطيب په پاک سره یو معنا ده دویمه معنا ولا تتبدلوا او ما بدلوي تاسو الخبيث نپاک بالطيب نپاک یعنی ګندا بالطيب په پاک سره شان نزول داو شان نزول به ځان پوي کوي بیا پويږي یتیمانان پاتې شوي او دا یتیمانانو سره زیاته شروع شو او زیاتی صورت بداو بدره مختلف قسمه نبو ان یو جنې په پاتې وا د سره په مال ډیرو نو د سره په پاتې وا په کور کې نو د خپل بچی ته ورارته یا خپل به نکاح کا پدې لپاره چې مال ور سره ډیر دی نو رشته کې بدا خدم ملاو شو او مال ملاو شو همدا رنګ یتیمه ده هغه سره هیڅ نشته دي نو خامخا داسې رشته داسې کې ورکا چې دا هغه سره برابر نه وي او ته خامخا هغه باندې خپل ګټه وکړه او یا ځان اخلاص کا همدا دا مختلف صورتونه او هغه صورت کوم اوسم کېږي هم دا غرانګي نو الله تعالی هغه باره کې دا آیتونه نازل کړل او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا هغه باره کې فرمایي چې عائشہ رضی الله تعالی عنها د دې پښتنه وشوله هغه ورته جواب ورکړو چې یو چا سره به یتیمه خذوا او د هغه یتیم سره په نکاح کې شریکول نکاح به کو دې لپاره چې د دې یتیم چې کم مال دی دا دې ماته ملاو شي یا دا سي رشتہ چا یتیمی جنې سره وکړه چې هغه ته مہر ورنکړو او په بل ځای کې کولا نو مہر ورکاو یو لک ولک شلک او دې هغه مہر نو ورکول په بنیاد باندې په دې یتیمی جنې سره نکاح کوي ناغي بارے کې د آیتونه دي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي او تاسو باندې ووري نو وضاحت په خپل کېږي ان شاء الله ولا تتبدلوا او مبدلوا الخبيث غندا بالطيب په پاک سره ولا تاكلوا امخرتا سو اموالهم مالون د دوی ان د دې یتیمانانو الى اموالکم اقبلوا مالون سره انه بشکدا کان د حوبن گنا کبیر لرلویا د دې مالون خپل مالونو کې ګډوي ما وینو کچری خفتم تاسو یریدلې الله تقسطوا دا چې انصاف او نکړل شي د یتیمانانو سره فل یتامه په یتیمانانو جنکو کې دلته مؤنث غلط جنو د پاره یعنی کچری تاسو یریږي چې د یتیمانانو جنکو سره به انصاف نکړل شمه فن کی حون نکاحو کوي ما اغذنانو سره طاب چې خوخوي لکم دستاسو من النساء اذ زنانونا مثنا دودوا وثلاثه دري ورباع څلور یعنی کداس یتیمانانی دي شته د یتیم سره نکاح کول ته مجبوریږي الله تعالی طاقت درکړي ده مالی طاقت درکړي ده جسمانی طاقت درکړي ده او تا ته دا یره ده چې دا یتیم جنې سره مان زیاته ونشي
نو خیر دې مقابله کې ته 2 ودونه وکا 3 ودونه وکا 4 ودونه وکا خیر دې خو یتیم سره زیات یتیم بچی سره زیاته مکو دا مانم صحیح ده او اشاره کړی دا عائشہ رضی الله تعالی عنها مفسرینو کتاب تفسیرونه وګورئ د ټول پهلوګانو باندې هغه بحث کړي مطلب دا دی مختصر دا چې ستا په معاشره کې هر دغه څه پهلو دی په نکاح کې چې هغه نکاح په نتیجې کې یتیمی بچی سره زیاته کیږي هغه نکاح مکو او کدا سي نکاح دی چې هغه نکاح ذریعہ سره د یتیمی ته فائدہ رسول شي نو خامخا نکاح وکړه او کتا دغه فائدہ د یوی یتیمینا 2 ترسي کې نو 2 سره وکا کله ترسي کې نو 2 سره وکا کله ترسي کې نو 4 سره وکا او کستا دغه نکاح د یتیمی بچی ته نقصان رسي او ته خپل قوت نه او طاقت نه یا مجبور یې یا ضرورت ته د کورونو وغیرہ نو یتیم متنګوا خیر د 2 وکا 3 وکا 4 وکا بهرحال دا ټول پهلوګان په دې آیت سره مطابق دي یوم تینا مطلب دا دی چې یتیم جنکو سره زیاته مکوي یتیم جنکو سره زیاته مکوي نو تاسو دغه او جی 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 او سوال دا دی چې دینه جی دوی سوال دا کوي چې دینه دا معلومیږي چې 2 یتیمانانو سره 3 یتیمانانو سره 4 یتیمانانو سره واده وکا دا سوال دا ان دا خبره هم صحیح ده دا خبره هم صحیح ده خو چې کومه واقعا عائشہ رضی الله تعالی عنها بیان کړې دا چې یو یتیمی جنې سره مال وو او ایو ځکه حدیث داسیم ده چې هغه سره د کجوري یو ونه و ټیک شو هغه د پاره واده کو نو د تاسو دا خبره 100% صحیح ده خدا نور خبره دا ټولي صحیح دي یوم غلط نه ده او خلاصه ده د الله طرف نه مقصد دا ده مقصد چې داسې نکاح ونکي یا داسې نکاح خامخه اوکا چې یتیمی بچی سره زیاته ونشي خلاصه ده اوس کیفیت څنګه ده هغه ستاسو معاشره کې خپل معاشره کې ګوره جی 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 نورمال جایز نه ده تاسو کوی دا جی جا دی وای چې د 2 ودونو یا د 3 ودونو یا د 4 ودونو اجازت دا صرف د یتیم په مقابله کې ده او که هر حالت وینو عام بنوي داسي بنوي نو ځنه احکامات داسي وی لکه مثلا د سود باره کې الله تعالی ال فرمایي چې مخره تاسو سود دوچنده در دوچنده نو دې مراد نه ده چې کني کم اخرى دې مراد نه ده چې کني کم اخرى بلکې مراد هغه وخت دا ده چې کم هغه وخت کیفیت او الله تعالی هغه کیفیت په بنیاد باندې د حکم ذکر وکړو او حکم هغه د پر عامي حکم هغه د پر عامي او په خپل د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او د صحابه کرام تاریخ چې تاسو وګورئ ډیر کم داسې صحابه دي رضی الله تعالی علیهم اجمعین چې هغه یو خزبه ابو بکر صدیق تو ودنو وو ما خیال کی همدارنګه په یو موقع کې خطلور نه زیات نه دی جایز یو موقع کې تلور نه زیات نه جایز همدارنګه عمر رضی الله عنه همدارنګه د فاطمه رضی الله تعالی عنها د مرګ نه د علی رضی الله تعالی عنہ همدارنګه دا ټول او دا ټول د یتیمانانو په بنیاد باندې نه یتیمانانو په بنیاد دا څه بنیاد باندې اصل بنیاد دې دا ده دا به دې وګته وخت موږ سره ډېر مختصر ده خو اصل مقصد دا ده بنیاد دې حکم دا ده چې دا څه ګناه ته اونشي چې تا د الله تعالی طاقت درکړې وي یا ستاسو کور کې د 2 یا د 3 یا د 4 زنانو ضرورت ده او هغه ضرورت ته ناجایز طریقې سره پوره کړي نو دغه ناجایز طریقې د رکاوټ لپاره الله تعالی تاسو اجازه درکړې په حلال پوره کړ او خو یو حد ته د 4 نه زیات نه او بیا پنځم او شپږم جایز ده خو هغه خزا چې هغه وین دراشي د جهاد په نتیجه کې وین دراشي هغه جایز ده لکه چې وین د حکم مخ کې راځي هغه باندې تاسو پوه شئ نو یوازې دا حکم چونکی الته کیفیت یتیمانانو نو دیو جن الله تعالی هغه سره ذکر کړو نور دا حکم عام ده اوس الله تعالی هم دا کرانګي حکم ده بیان ده خو په یو شرط باندې شرط مخکې شرط واوره بیا ته نور وضاحت کیږي فإن خفتم بیا کچې تاسو یریدلې الله تعالی چې انصاف ونکړل شي په دې زنانو کې ان 2 دي 3 دي یا 4 دي انصاف نشي کولای
فواحدتن نبی یو کافی ده یو کافی ده او دې لپاره بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دي حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ده چې سوچا دو ودنوي یا درې یا څلور او هغه په خپل خدمت کې فرق کوي الله تعالی په قیامت پر ورځ د یو طرف شل پیدا وکي یو طرف باندې بده فالج وهلې فالج زده بوي دا همدارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده چې په دې شیونو کې خدای برابرۍ دا به تخامخا کوي شپې کې کپړو کې همدارنګ په خوراک کې او کما چې مینه ده هغه باندې ته ملامت نه وي دغه چې مینه زړه سره تعلق لري او زړه په اختیار کې نه ده زړه په اختیار کې نه ده چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باقاعده شپې تقسیم کړې وي او هر بیبي ته ما ذکر چکر ولګاو چې کومي بیبي سره به شپې نمبر وو هغه سره به شپه تیر اخر عمر کې سودا رضی الله تعالی عنها دا ډېره کمزوري شوی و بډای شوی و او خپل شپې د عائشه رضی الله تعالی عنها په حق کې معاف کړی و نو عائشه رضی الله تعالی عنها سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دورانیه کې دوه شپې وراتلې یو به د سودا او یو به د عائشه خپل و نو کدا سي کیفیت وي د خزه د معافي او شی او یا دا غیر هغه ضرورت په بنیاد باندې نبی الله تعالی اجازت کړي کنه په نور برابروالی کې دی الله تعالی پختنه کوي او د بار الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا بیان دې لپاره کړی دی چې په دې کیفیت کې زیاتې ونه شي پاتې شو دا نن سبا تعداد نو کچېر نن سبا تعداد تاسو د زنانه وګورئ نو دا د نرانو په مقابله کې ډېر دی کدا په باندې موږ شریک تور باندې ولګو نو بیا به هغه زنانه چې د یوې جوړې په بنیاد باندې سړی ته اونرسي هغه به زنا ته مجبوري کیږي او الله تعالی خو دې حکمت نه خبرو په هغه وخت کې هم داسې کېدل اوس هم دا غرنګري او موجوده حالات چې تاسو ګورئ تعداد تاسو ګورئ نه غي تعداد زیات دی هغه تعداد زیات بهرحال حکم عام دی فین خفتم تاسو یې دلې الله تعالی چې انصاف ونکړل شي فواحده یوخذا ان یو کافی دا بیا او ما ملکت یا هغه چې مالکان شي وي ایمانکم خلاصونه د تاسو ان وین دي چې راغلی وي د جهاد په نتیجه کې او د حکم سپوري موجود دی او خو مونږ اوس یو بین الاقوامی معاهده داسې کړې دي چې دا کار نشو کوی نو معاهده پابندي ضروری ده معاهده به موږ خامخا سر تر سو کافر سره او که چا سره خدا کما وینځه چې د جهاد په نتیجه کې راشي دا هم د سحر یو مجاهد ته او هر چاته په هر وخت جایز نه ده د خپل شرایط دي لکه مثلا د امیر المجاهدین چې کوم امیر یو هغه وخت کې هغه به تقسیمای او د تقسیم نه ورسته به حامل نه او د باندې یو حیض راشي او دا دوباره اغستې نشي یعنی چې دوباره واخلي چې تا دې درکړي و بیا نه واخلي او چا دې چې ورکړي وي د هغه نه علاوه بل څه کې فائدہ نشي اغستلای او د ستاسو فائدې اغستلو په نتیجه کې که اولاد پیدا شو نو دا به ستاسو حقيقي اولاد دي څنګه چې تاسو هغه د آزاد خزینه بچی دي مدکرنګ بدامي پدې کې وفر نه چې دا بیا غلامان دي او دي وغیرہ همدغه رنګي کتا دا بل چا تا وینځه دا تاسو سره تا فائدہ ته نه اغستې بل چا ته ورکړه یا مسلمانانو شپه نکاح کې دی ورکړه نو بیا ته فائدہ نشي اغستلای دا ټول شرایط دي دا څنګه چې بس کني دړاندو کته دا چې څه کم ځای کې وکړل نو الله فرمایي ذالک دا ادنا ډیر نږدې دا الله تعالی دا چې تاسو کاغنه شي یوې طرف ته ظلمونه کوي بدی بل باندې وآت النساء اور کې زنانه ہوتا صدقاتهن مہرون اغي نحلتن په خوشالۍ سره مہر عموما خوشالۍ سره څوک نه ور کوي نه اولنا نه بیا ورستو او نه بیا په اخر کې نه لا وي ورم کوي او په خوشالۍ سره امر کوي خوشالۍ سره امر کوي او دا مہر څومره پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې دا دی چې هغه باره کې دولس او قیاس پنځر او نش چا بختنو کې چې نش څومره یې صدا وای نیمه او قیا دا تقریبا 1500 درهم جوړي 1500 درهم جوړي خو بهر حال د محدود مہر تعداد نشته د لپاره لفظ دی بالمعروف او په سورته بقره کې تیر شوی دی دومره چې خدم به بقدر نشي قدم به بقدر نه او بل چا د لپاره تکلیف هم جوړ نشي او دا زمونږ عملی تجربه دی په دې دنیا کې چې خدای کلا به قیمت ورکی نیبه هغه کور کې ځای نه کی هغه کور کې به کور نه جوړي کور به نه جوړي نو دومره به قدر نه کوي چې کور ورته وران کی او دومره درانه نه کی چې بیا هغه خدای په کور ولا باندې بیا مصیبت جوړي نه
ناغه خپل حالات او چانه چې خزه کوي دغه حالات ته ګوره سل لکم کې درشي او یو لکم زیاته ده حالات مطابق معاشره کې څومره ده دغه خیال ساته او دستا او دغه خاندان حیثیت څومره ده دغه خیال هم ساته او دا کم از کم امام ابو حنیفه فرمایي چې 100 روپۍ کې درشي او یو د حدیثو کې دی چې یو د اوسپنې غوته خاتم دا غوته یو اوسپنې غوتم کې درشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته د قران په خودلو په بدل کمر کړی دی وخت په مہر کې او زیاتم شوی دا دا 1500 درهم تقریبا 10 لک روپۍ نن سبا جوړیږي او هم کې درشي نه دی پابندی نشته پابندی د دوړو جوړښت د خځې قدر دی دغه پکار دی دومره قدر منه نه کیږي چې بیا تعالی لپاره پیغوري دومره سپک نه کیږي چې بیا هغه لپاره پیغوري دا به قربا نه او خدای خو دې لپاره نه کیږي چې صرف هغه نه فائدې اخلا نه هغه معاشره ده دغه په نتیجه کې بچی دي دغه په نتیجه کې بیا ماحول ده دا ټولو هغه ضروری ده دا ټولو لحاظ ساتل ضروری ده مخکې تاسو اورئ احکامات دې ضروری دي ټول تاسو اورئ جی لس روپۍ کم از کم ده د امام ابو حنیفه رائے ده خو بارد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې قران خودلم شته دي یو د اوس په نګوتم شته دي دا شته خو دا د دې مطلب دا نه چې کم از کم بهتري ده نه کم از کم بهتري نه ده بهتر مہر هغه ده چې هغه د خسړی او د خځې د خاندان برابروالی په بنیاد باندې چې نه خځه دومره درنه کې چې به وخت نه تیری نه دومره سپکه کې چې به وخت نه تیری مناسب نو دا بچا ځان چا خبره کړی وي بچپانو چې پنيشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل مہر او هغه 12 اوقیا چاندي دا 1500 درهم تقریبا هغه نه جوړي هغه زیاتم کې شي کمم کې دل شي دا سنن باخري کې ان شاء الله جواب درکو بیا مخکې وایي فإن تبنا بس کچېره هغه راضي وي لکم تاسو د پاره ان شیند تشینا من هود هغه مہر نه یعنی کرازي وي خدا په معاف کولو د مہر کې نفسن د زړنا نو فکلوه نو اخرى هغه مہر بیا هنیئا په خوان سره مریئا یعنی خپ مازه سره یعنی بیا حلال بیا غم کول کچېری خدای معاف کی خو ما دا څه خدای نه لري چې معاف کړي مونږه دا کبایر چې وکړه مونږه دا پلار ترونه وغیرہ د خدای باندې پیسې اخلي نو چې کله واخلي به خدای ته ورکی داسي او بیا ورکی د لپاره چې پلار دا میته ته درکې بیا نو هغه خدای داسې خدای ما نه لري تاسو خیمه چې داسې خدای تاسو لیدلې دا چې واده نه بعد د خاون کور نه شعر وړي د پلار کور ته دا چرته نشته بلکې هغه د پلار کور نه اغلام کوي په پټې مړي په کارې مړي په خاون کور ته ور کوي نو چې کومه خدای ټول عمر خاون کور ته ګټه کوي هغه مہر به څنګه معاف کوي نو دا دلیل دی چې هغه نه معاف کړي نه او عمر ده ته نو قولم دی فیصله یې په دې باندې و چې کوي خدای خپل مہر معاف کو او د کال باندې او غوښتو بیا به مور کوي نور څه نه شي غوښته یعنی کما ته د 100 روپے معاف کی بیا نشم غوښتل او خو که مہر معاف کړی وي ا بیا غوښته شي ا دلیل چې زړه نه معاف کړ که خاوند ته معاف کو خاوند ته معاف ته او که خاوند نه وغوښتو نه هغه به مور کوي او موږ د ځان د اسانی لپاره دا ګوري موږ ځان اسانی لپاره کړی په شریعت کې دا نه ده دا کوم چې موږ مؤجل دومره شرط شو دومره دا شو او چې کله نکاح تړو هغه وخت چې کوم شی یاد کو ته مہر وای دا نور شی له سوداګری ده کنه او سوداګری ده ارڅ چې لګي دا سودا ده دا د مہر نه اضافي شی ده مہر هغه شی دی چې کوم باندې ایجاب او قبول کیږي کاغه ایجاب او قبول په کروڑ شی وي نو کروڑ دی کاغه ایجاب او قبول په وې تولې سونی شی نو یو تر سره دا نور تاسو معامله ده هغه معاملې کې معاهدی دي هغه به دوستو اخلي پښتنو وطن دی هغه څه جواب له کړي هغه بل یو خوري بیا مہر او مہر په ورکولو نتیجې کې خزه جایزه کی چې هغه نه ور کړي خزه جایزه نه ده چې هغه ورکړي یا معاف کیږي جی د جمانه مخ کې پکار جمانه جایزه کی د څو پرې چاغه تا هغه رقم ملو شوی دی مہر بیا وایم مہر هغه معاهدات نه چې موږ باغې باندې نور معاهدې کړې وي چې کتلات دی ورکو دومره پیسې به ورکړي او دا نوري خبرې چې موږ ځان ته جوړې کړې دي
دا صرف د معاملاتو د پاره یا خپل بچی درناولو د پاره یا بل باندې خامخا تړل د پاره چې سبا به تکلیف نه ورکړي عموما هم دا څه کوي نو خو نه لا وایي کنه زه خو ځان خبره کوم جی 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 عموما دا څه کوي خلک چې اولی کا څوک نه غواړي بیا عموما دا څه کوي چې اولی کا څوک دا کوي خو ما تاسو بیا ذکر کوما چې باغې لیکلو کې په قسمه صورت حالي عموما یو هغه معاهده وی چې هغه سړی راضي شي د لور په ور کولو دا بل راضي شي په بل سړی لور کولو باندې بیا هغه کې دا شی بلی کی ټیک شو دا یو شی شو یو هغه شی دی چې هغه خځه ته باقاعده یاد کړل شي د دوه کسانو په وړاندې چې لکه څنګه الفاظ داسې چې تا خپل ځان په بدلې د دومره مہر کې هغه فلانی سړی ته چې نوم دې دا چې نه لري په دې نامې باندې بل زوی په صحیح شرعي محبت سره تا خپل نفس ورکړې دې او هغه ولې چې هاو ما ورکړې دې دا مہر شو دا مہر اوس کته کې تاسیات کړی دي هغه مہر هغه خځه خپل ځان چې په کم باندې هاوي کړې دي خپل ځان حواله کړې هغه مہر دا موږ خپل ماده ته وای دا اضافي معاهدي دي خپلو کې دا زموږ د علاقې په بنیاد باندې دي په نکانامه کې خو معاهدي دي کنه اسی موږ سرکاري نوکریان چې کوو موږ څومره یو فایل دکو هغه کوو مونږ کومه غوښتنه څنګه هغه مہر تفصیل درته بیانوم مہر تفصیل هغه ده چې کم باندې خځې د کم په بدل کې خپل نفس دي سړی ته حواله کړي او هغه د کسان په مخ کې یاد شوی دی د ویل کېږي مہر دا مہر دی هغه هر څه دی هغه چې هر څه دی جی بیا وته ورکو کني بیا نه ورکو او دا نه ورکول دي مہر حق دی مہر د خځې حق دی مزه دا نور سوره بقره کې د شوی دي دلته مہر به خځې ته ورکي د صدقاته نا مہرونه د اغې نحلتن په خوشالۍ سره فإن تبنا بك اغې معاف کی لكم تاسو ته انشین د تشینا منه دا مہر هنا نفسا د زړه ګوري شرط زړه نه دی د زړه نه تا مجبور کړی نه د زړه نه فکلوه بیا اخرى یغا حنیئا مریئا په شوق سره په خوان ولا تو مور کوي دا بلم ډیر اهم آیت ته ولا تو مور کوي السفهاء کمقلتا اموالکم خپل مالونه التي اغا مالونه جعل الله چې جوړ کړی دی الله تعالی دا مالونه لکم تاسو د پاره قیاما ذریعہ د ژوندۍ یعنی مال دا ذریعہ د ژوند د تیرولو دا مال به کمقل ته نه ور کوي کمقل ته نه ور کوي او ورتقوهم خوراک ور کوي دینا فيها په دې مال کې وقسوهم کپڑے ورته ور کوي وقولوا او لهم دوتا قولا معروفا خبره بهترینا یعنی خزرا مہر ور کوي کمقل دا بځای به ولګي نو مې ور کوي دومره ورکا چې هغه ضرورت پوره دي سړی یتیم پاتې شو مال دې هغه کمقل دې نو مې ور کوي دومره ور کوي چې هغه ضرورت پوره دي او په دې کې هغه سړی هم دې چې هغه مالدار دی کروڑپتی دی ارپتی دی او خپل مالداری هغه ناجائز کارونه کوي ناجائز کارونه کوي نو اسلامی حکومت په دې آیت نتیجې کې هغه مال اغستل شي ضبط کول نه شي ګوري په بیت المال کې نشي جمع کوله اکاونټ به د امده پونم باندې وي شی به د امده وي محکومت اغستل نشي اسلامی قانون درته خیمه خو ته به ورکي هم نه ځکه چې دی بیا به مثلا دمه کډي شراب پسکیو نقصان به کوي بادیان به کوي وغیرہ وغیرہ نو هغه ورته کیږي امانت او یا که حکومت وی اسلامی نو کاروبار کې ورته ولګي او دې ته دومره ورکه چې ژوند به تیریږي موټر اخلي او موټر ورته واخله او بنگلا اخلي او بنگلا موټر واخله او دا چې خوراک ته د خوراک مرکوا خو دومره ورنه کې جګه بیا د بل ته بار د نقصان باعث جوړيږي کاغه یتیم دی کاغه خطر کاغه ماشوم دی وغیرہ 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 نو دا دولت چې د قیام ذریعہ دا به د عیاشي ذریعہ نه جوړوي معنی دا ده معنی دا یا به حقوق ته خلک به تنواخلي څوک به دوکه کی وغیرہ نه باور کوي او دولت چې د قیام انداز زندگی تیرولو ذریعہ ده دا د ژوند تیرولو ذریعہ ده
لکم تاسو لپاره قیاما د ژوند ته رول ذریعہ ده د ودرېدلو ذریعہ ده ورزقوهم خوراک ورکړي دوی ته بیا په دې کې په دې مال کې وقسوهم او دوی ته کپڑے ورکړي وقولو دوی ته وای لهم دوی ته قولا خبر معروفه خستا چې مال استاره قرمه دنانا سب نوم ده ولې خپای همتا شه ده خدای کمنو په خې طریقې سره پوي کراټای بیا ما دغه مال خاوند خو ده مالک خو ده وابتلوا اليتامى او ازمایش کوي په یتیمانو باندې حتی ترغه وخت پوری اذا هر کلا بلغو چې هغه ورسیږي ان نکاح عمر د نکاح تا یعنی مشومه بچي پاتې شو یا مشوم بچي پاتې شو نو مال بنا ورکړي ترڅو پر چې نکاح عمر ته نه ورسېدل دغه مشوم دی څوک به دکان کې څوک به نه پټي کې خپل به ځای ولګي او بیا فاین بیا کچری انستم تاسو ته پته ولګی دا تاسو ته معلومه شولا منهم دا غوینا رشدن دا خبره باندې خزان پوي کې رشدن پوها دو شرایط یو عمر پوخ شو یعنی 14 15 یا پاکستان قانون کې نرد لپاره 18 سال ده خځې لپاره مخال کې 14 ده غالبا او خدل دا عمر شریعت کې نه ده شریعت کې عمر د نکاح ده یعنی سړی احتلام شو او د خځې مین سي زراغلل دغه عمر ده خود ویم شرط پکې رشد ده رشد چې د مال په لګولو سمبالولو پويږي څوک دوکا کینا یا به زې لګینا نو دا څومره عمر ده نو باز ماشومان خود له سوکالو پوي شي نو دویم شرط په پوره کول ضروري چې نکاح ته ورسي نو به ورکړه هوش راشي هوش سمبال کی بصیرت پکې راشي موږ انګلیش کې کم ټکي تاسو استعمالوي می شي ورشي نو الا ورته ورکړي او بیا د دې حد بیا فقهاو تقسیم کړي دي لکه امام ابو حنیفه وايي چې 8 سال ورته مزید وګوره د بلوغت نو ورستو اتکل او نورم وګوره همدارنګه څوک د 15 خو بیا چې دا ټول راجمه کې تقریبا 25 سال راځي چې 25 سال یعنی 25 کالونه کم از کم انتظار ورته وکړه کم از کم انتظار ورته وکړه دا الا چې کله تاسو سره انفرادي دا معامله ده دا وراره ده دا وغیرہ وغیرہ بل څه ده او کدا اسلامی حکومت ته نو هغه بیا د مال ورته وساتي چې د رشد راغلی ډیره خدا کله هغه بچو ته ورکی هغه کاروبار کې ولګي هغه د اسلامی حکومت خدای الله رحمت ته کنه دا خدای الله نعمت ته الله دې راسي وکي چې موږ خپل هغه کې وګورو نه غلا خدای سي خو الله تعالی دې وکي نو تاسو امتحان وکي او امتحان واخلې دي یتیمانو کله چې ورسیږي هغه نکاح ته او کله چې معلومه شوله تاسو ته دا غوینه رشدن او اختیار پوها فدفعوا یعنی ورکه یغویتا الیهم غویتا اموالهم مالنا دا غوی ولا تاكلوها او مخری تاسو غمال اسرافا په اسراف سره یعنی لګیږي د 10 روپۍ او تاسو یتیم پاتې دي او ته مزدوری اخلي نو تاسو زر ته نشل اخلي او بدارن او بزر په جلدی سره ان یکبرو د دې ډار نه چکني د دې یاري نه چکني غټ بشي مثلا دا چې ایو کروڑ روپۍ پاتې دي او په کلاغته د بالغتو ته پاتې دي او ته لګیای جلدی کوي چې ضرورت نه او هړب کما دغه چې غټ شي بیا مال ور کوم ورته نه الله وای داسې مکول ومن کان ذوقی غنیا مالدار فلیستعفف کمالدار دې نو د یتیم د مال د ساتلو مزدوری دینه اخلي فلیستعفف ځان دې بچ کی یعنی هغه باغ پر خود دې معصوم دې هغه یتیم دې ته تباغ ساتي نو کستا حالت خوي او کار دې چلیږي نو د دې ساتلو مزدوری دې ما اخلي یا هغه د پاره دکان کوي او تا کار خره نو هغه مزدوری دې ما اخلي یا او تا کار وغیرہ مختلف صورتونه دي کمالدار وي ومن كان ذوق شوی فریقا فقیرا غریب فليأكل ودخري دا یتیم مالنا بالمعروف معروف معنا بیا مغه چې شریعت کوم جایز وي معاشره کوم جایز وي معاشره مطلب دا دی چې ته ټیکسی چلای نو د ټیکسی ډرایور څومره تنخواه کړي شي نور د پښتنو کا 5000 نو 6000 ما مقرره یا دکان چلای ته دکاندار څومره کېدل شي دومره لاغه نه زیات مکوا او معروف الله طرف نه دا معنا تاسو مخکې ذکر کړی دا فاذا دفعتم ارکل چې تاسو ورکوي الیهم دویتا اموالهم د دې مالونه کله چې مال ورکوي فاشهدون گواهان مونسی علیهم بدوی باندې دغه چې جګړه راځي مال دې خلق بوړاندې ورکا سبب یتیم شکایت وکړي نه دې راکړي لګي راکړي یا بتا واکیل ورکای نو چې تو گواهی نه غره بشرمېږي ان شاء الله بیا بداسي نه کوي او یا کاغذ در باندې هغه کیا یتیم منکر شو یا ته منکر شو علیهم باغوی باندې وکفا پورا ده بالله الله تعالی حسیبا یعنی یتیم خو کې دې چې حسابونه کی زیر احسان وی وغیرہ وغیرہ خو الله پورې حساب کوونکې ده سره
نو الله نه ویریږي حساب کتاب درست ساته او د دې په مال کې زیاتې ونه کی لرجال سړو د پاره نصیبون حصہ دا بعضو کسانو د وقفه دغه کړو درخواست کړو نو کوي چې وقفه کوو بیا وقفه کوو 15 منټه او جی صحیح دی لرجال سړو د پاره نصیبون حصہ دا تاسو خپل خیال کوئ دا کم کسان چې تکیه ولګي خاص کر نوجوانان دا د مشرانو سره ځینو بدلوي نه بدلوي نه بیا تنګیږي نه کم چې منځ کې کسان ناسي دا تنګ شي عموما تکیه نه وي او کدي خپل نه تنګ نو خیر دی خبرال احسان هم دا د ورست بیات بم راشي یو بل سره خصلو کوي خدیخه صحیح ان شاء الله سبحانه وتعالى للرجال سړو د پاره نصیبون حصہ دا مما دا غمالنا ترکا معنا موږ پښتو کې ترکا ورته وایو چې سړی مرشوي بیماری پر خو دې وغه ته ترکا وایي اعمال د مرګ نه بعد صفات وي چې الوا ترکل والدان چې پر خو دې وی هغه مور پلار والاقربون یا خپلوانو یو خبره دا آیات کې دې مسلې اجازه کوي وللنساء قد د پاره هم نصیبون حصہ دا یعنی په میراث کې نر هم حصہ ده د خدي هم حصہ ده او موږ صرف مہر نه د میراث کې حصہ نه ورکو نه لا وایي پر حصہ مما ترک الوالدان اغه نه چې پر خدا مور پلار والاقربون خپلوانو مما دا غنا قل کدا مال لګوي منه دا غینا او کثرا او یا کډیر وی یو کس کپڑا پاتې شولا او 15 کسان دي نو په 15 یوسف تقسیمای بیا هم دغه چې لفظ ده قلا کډیر لګ ولې نه ده خو تقسیمای به خامخه او دویم دا چې ترکوي یعنی د ژوند په وخت کې نه چې کله پریګ دي نو الله تقسیموي شي میراث هغه نه مخکې کته نور تقسیمونه کوي هغه خو استقبال تقسیم نه کنه هغه بیا برابرۍ په بنیاد باندې کوي او چې مرشي نه بیا هغه نه بعد ترکه صورت شي هغه د بار ټول خپلوانو ته هغه نه حصہ نصیب اندای صدا مفروضه فرض کړی شوی او دلته الله تعالی فرمایي چې مما ترکا مما کې دا خبره ده چې ټول غمال چې هغه منقول وي او غیر منقول وي وغیرہ وغیرہ هر قسم مال چې هغه پر خود دې تقسیمه به خام وایذا هر کله حضر چې حاضر شي القسمه تقسیم تا اول القربى خپل خپلوان والیتام یتیمانان والمساکین مسکینان فرزقوهم ناغیتهم اسور کای منه داغینا وقولوا اویلهم اغیت قولا معروفا خبر خستا پلار مرد ورونه راجم دي تقسیم کای مال دې کورونه دي جائیداد وغیرہ وغیرہ په دې وخت کې دا خپلوان راغله چې هغه حصہ نشته پکې ترور دې چاچی دې وغیرہ دا څه خلک راغله یا مطلب نو اغیت هم څه پکې ورکا همدغه څه پرېدما هغه مت برخه وکړه او بیا الله فرمایي وليخش الذين اغدي ريغا کسان لو ترکو کچیر غي پری خودي وي من خلفهم د خپل ځان نشاته ذریه اولاد ضعافا کمزوره خافوا عليهم نغوي بجردل پاغي باندې یعنی دا کم ماشومان یا وغیرہ چې راغلي دي او دې ورته مال نور کوي نو دې او یریږي چې کدا سي ماشوم د پاتې وي او چاته ورغلې وي بیا به څه کېدل بیا ظاهر خبره بیا هغه لپاره خپل ماشوم لپاره د انسان څه جذبات دي نو دا غرانګي جذبات د بل لپاره هم ساته بیا الله فرمایي فليتقوا الله بس پکار دي چې او دې یریږي د الله تعالی نه وليقولوا او ویل پکار دي نو وایي او دې وایي قولا خبره سديده مضبوطه درسته مضبوطه ان الذين بشکا کسان یاکلون چخری اموال الیتاما مالون دی یتیمانو ظلمن فظلم سرا انما بشکا خبر ادا د بل نه دا یاکلون اغیخری ان اچي فی بطونهم بقول خېټو کې نار اور څوک چې یتیم مال خوري په خېټو کې اور اچي وسيصلون او زرد چې داخل بشي سعیر لمبي وهون کې اور توي د لمبو اور ته الله دې مونږ تاسو بچ کی او دا یو سعد بن ربیع یو شکایت راوړیو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ترمذی کې دا واقعه ده چې وحد کې پلار مړ شو او د بچان تر ته پاتې دي او هغه ورته حق نه ورکړي نو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صبر کوا نو دا آیات نازل شو نو بیا دا آیات هغه ته بیان کو دا غي نه مال ورته واغست هم دا غنګي و تبا کون کې ګناهونه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری مسلم او نور حدیثو کتابونو کې خودلې دي باغې کې یو ګناه دی یتیم مال خورل هم دي یعنی گناہ کبیره ده لوی گناہ ده اوس د دوه آیتونه د تقسیم د میراث تقسیم ده
او دا په دې لږ وخت کې دا ټول تقسیم کیږي نه او نور باندې سړی پوي خدای معنا تاسو لفظي واوري او دا چې واقع به راځي خامخا کومګه وایو چې الله مونږه بچ کې بیا بم راځي نو چې کله دا واقع پیښه شي په هغه وخت کې بیا سړی باندې ځان پویول شي او دا قاعده زمونږ د میا سبم ده چې هغه وایي چې مخکې نه دا خبره اسیم نه پويږي سړی چې کله راشي بیا سړی خپل پوي شي ځان پوي کې باغې باندې یوسیکم الله وصیت کوي تاسو تعالی وصیت هغه حکم ته ویل کیږي چې هغه بیا بدلیږي نه یا مضبوط تاکیدن حکم ته ویل کیږي تاکید کوي په دې حکم باندې وصیت هم دغه ته ویل کیږي د نورسته سره به مرشي نو بیا څنګه بدلیږي مضبوط حکم نو حکم کوي تاسو ته الله ولا تعالی فی اولادکم تاسو اولاد مبارکی للذکری سړو د پاره مثلو حصدا حظ الانثیین په برابر د دوه خزو ان د خدای یو لګتی نو د الګ بدوله کوي دوه حساب فین كنا بیا کچری نساء خذ جنکی فوق اثنتين زیات د دوونه فلهن ند زنانو جنکو د پاره ثلثا دو برخیدی پدریو کی 2/3 دی بیا ما ترکا هغه چې پری خو دی وی وین کانت کچری وی دا خذا واحده یوا فلها نغه د پاره النصف بیانی مدا ولی ابوه او دغه مور پلار د پاره لكل واحد هر یو کستا ان مور پلار ته بیل منهما دغه دوړنا السدس شپګمدا مما دغه ترکا چې پری خو دی وی ان کان کچری وی له دغه سړی ولد اولاد نبی ابي شپګمدا فإن لم يكن له كثير نبي له داغ سړی ولد اولاد وورثه او ورثان داغ سړی ان مال اخلي ابواه د مور پلار فلامه نبي مور د پار الثلث دریمه برخه ده فإن كان بیا کچری وی له د مړي اخوتن اورور فلامه نو داغه مور د پار السدس شپګم ایسدا من بعد وصیت ورثه د وصیتنا یوسی بها چې وصیت کړی وی هغه مړي او دین یا قرض دا دوه اول دی وباسي یو وصیت او یو قرض خو قرض اول دی او دلته الله تعالی ذکر دویم نمبر کړی دی نو دې به مفسرین تعویلات کړی او ډېر بهترین تعویل دا دی چې قرض ضروری نه دی چې هر سړي باندې او عموما چې چانه مال پاتې کیږي هغه باندې قرض نه نه دی وجه نه وصیت مخته کول چې دا وصیت ضروری دی او قرض ضروری نه دی چې هر سړي باندې وي ضروری نه دی وصیت څومره دی د دریمه حصے نه زیات وصیت نشي کولای لکه 1 लाख مال پریدي او د وصیت کړی چې زما په مال کې تاسو یو جماعت جوړ کړئ او هغه جماعت 33000 نه زیات باندې جوړې دو نو 33000 نه زیات اجازه بنئ دا درې مهسه مو اس وصیت کولای شي درې نه زیات اجازه مړی ته نشته او کړی وینو نه بقبلي او نه منل کی او کدرې مه حصے کې نو هغه بخامه خويستل کی هغه تقسیم کې نه راځي هغه بخامه تقسیم کی او دویم دا چې قرض په باندې قرض کې یعنی قرض اول بغل نشي قرض کې باغې باندې د الله طرف نه بوج پاتې ده لکه مثلا رجیدی فدیه ده حج منله او پاتې ده نظر منله او پاتې ده دام قرض ده دام اول ورکي دا اول ورکي هغه نه بعد تقسیم ده هغه نه بعد او پاتې شو د دې تقسیم په دې مال کې د ضروري دفعات تخیمه نور خو بیا ځکه ما تاسو وایي کوم لند وخت نه دا به چې سړی مړ شو او موږ دغه کفن او دفن کوو عموما دا د سړی هغه مال نه کوو سړی هغه مال نه کوو دا ناجایز دی دا جایز نه ځکه چې هغه سړی کوي بچي ماشوم پر خو دې هغه په غیږ کې دی او هغه خپل اجازه نه کړي نو هغه مال خپل ته وخوړې شو نو هغه جایز نه دی نو کدا وس رسیږي د خپل ځان نه نو وایي کړي مې کوي د دې نه مکه او موږ خدای هغه مال خرج کو بیا په شوینه والو یا په جنازونه والو وغیرہ وغیرہ دا جوړ نه جایز دغه دا یو سړی نه دی دا د ټولو هغه وارثانو دي چې کم ته نه پاتې دي او کټول د خپل اجازه کړی لکه ما 10 روپۍ رسې ما اجازه وکړو دا د بچی دی 1 روپۍ رسېږي او د اجازه نه کړي نو دا غا ناجایز دا باندې تقسیمېږي ها که څوک ځان نه کوي نو هغه کوي لکونه خو دی ولا کوي اوس واره کنه دي دا په دې کې بیان ستاسو دي جا مور پلار دال راضي اولاد ته اوس راضي تاسو واره او ورثه ابواه ورثان د مدد مور پلار وی فل امي نو مور د پار اصلثو دریمه برخه ده فین کان بیا کچری وی له د سړی اخوتن ورور فل امي نو مور د پار اسدوسو شپګه ده من بعد وصیت نور ته وصیت کولونه یعنی پوره کول د وصیتنا یوسی بها چې د وصیت کړی وی د اغي پوره کول د اغي او دین او یا قرضوی په دې باندې پاندغه کې مسلم شریف کې حدیث ته چې کله سړی وصیت کوي
واستر غواړي نو دې خپل دویش په بغیر د دې وصیت کولو نه نه تیری یعنی ما مال دې زما دا خواهش ته پکې چې دې درې مې هیڅ وصیت وکما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوش په دې پیدا سي کېږي نشي د وصیت جیب کې اچولې نه مګر د وصیت ضرور وکي ځکه چې مر خو پته نه لګا اچانک پیراغی او د پسړ کې وصیت کولو د درې نمبر کې او غوونه کولای شو یا زړه کې ویوړو نو اول نه وکي ودی کی او سنبال دي کیږي چې مرشي چې وارثان ته پته ولګي چې درې مې حساب دا پیو کوي کله چې نو سیوي کله چې خپلوانو کې بل سي مجبور وي کله چې بل یو کار کولی د الله رضا لپاره نه کول دي خامخا مسلم شریف حدیث کې دا همدارنګي سعد بن ابي وقاص چې کله وفات کېدو بیمار وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې زه ډېر مال ده او یکي و بچي می پاتې کی نزه غواړم چې د مال د الله پر رضا کې ورکم یو بچي دې تمره مال څه کوي عمر اسلام اجازه ورنکو بیا ویلې چې خاطر یعنی درې سید الله پر رضا کې ورکم هغه نه وای نیم ورکم وای نه وای درې مې څه ورکم او کته ورکای درې مې سي بارے کې بیا مال اولي او بیا تو فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دین ډیر خدا چې خپل بچی ته بل چاته مجبور پرې دي چې بیا سوالونه کوي دا غینه دا ډیر خدا چې خپل مجبور سدي دا خپل بچو ته پرې چا به چاته محتاج نه او درې مې سي کې کولای شي ابا حکم بلاران دي تاسو او ابنا حکم زامن دي تاسو لا تدرونا نه پويږي تاسو ايهم چې کم یو اقرب ډېر نږدې دي لکم تاسو د پاره نه فن په فائدې کې یعنی ته به اعتراض کوي چې د دوی ولې ډېر شو د دوی ولې کم شو الله وي ته به نه پويږي دا زما تقسیم ده ضروري نه چې په حکمت باندې پوي شي فریضتن دا فرض ده الله طرفنا من الله تعالی طرفنا ان الله بشکل تعالی کان ده علیمن پوي حکیما خوند حکمت ولا ولکم تاسو لپاره نصف نیمه برخدا خوند تا ستا خوند تا نیمه برخدا ما دا غنا ترکا چې کم پری خود ازواجکم تاسو خذو تاسو بیبیانو ننیم بتواله الا لم يكن الا کنوی لهن ذی خذو ولد اولاد کولاد نبی الا فین کان لهن کشری وی د دې زنانه ولد اولاد فلکون بیتاس د پاره ان خوندانو د پاره الربع تلرم برخدا مما دا غمال نه ترکنا چې پری خوري وی دي خذو من بعد وصیت مرتد وصیت کولنا یوسین بها چې وصیت کړي وی داغه او دین او یا قرضوی ولهن دي زنانو د پاره الربع تلرم برخدا چې خاوند دي مرشي خذ د پاره مما دا غمال نه ترکتم چې پریک دی تاسو د سړی ان لم يكن كثير نبي لكم تاسو ولد اولاد د دې خدینه د بلې خدینه فین کان بیا کچریوی لکم نستاسو ولد اولاد فلهن ذی خذ د پاره الثمن اتم برخدا استاد مر نباد اولاد دی الا مما دا غمال نه ترکتم چې پریک دی تاسو من بعد وصیت مرتد وصیت کولنا توسون بها چې تاسو وصیت کړی وي دا غیر پورا کول او دین او یا قرضوی و ان کان کچریوی رجل یو سړی یورثو یعنی دا سړی چې داسې سړی وو چې میراث اخلي کلالتن چې برخ کته څوک نه وي نه بر څوک شته نه کته څوک شته یعنی بر پلار مور یا خدای خاون او یا کته لکه زوی وغیرہ او یا خدای وغیرہ دا نشته برخ کته میراث کوم دي اسانه غدر کوم دا برخ کته او دا برخ کته خپلوان نشته بیا وسکیږي نو بیا واوري او امراتون یا خذوی کلالا ولو د اخون ورور وی او اخت یا خور وی فلكل واحد نو هر یو کس د پاره منهما دا غینا السدس شپغم برخدا نبی به خور او ورور میراث وړي او که زمانه لونیو او یا خذو خوان یا پلاوی نو به نشول بیا ورونو ته سن رسی من بعد وصیت نو وصیت ما یوسا بها چې وصیت کړي وی اغه د اغه او دین او یا قرضوی غیر مضار وصیت بم داسي وی چې zarar رسون کې نه غیر مضار یعنی هر وصیت په پورا کول نه چې وصیت کې دلته نقصان دی zarar دی د چا حق وهل دی او یا د ګنايو کار کول دی نه ونه پورا کړي او د دې حکم په سوره بقره کې تیر شوی وصیتن وصیت من الله تعالی طرفنا یعنی دا نه پورا کول د نقصان دی وصیت دا حکم دی الله طرفنا یا دا مخکینی چې کم تیر شول دا ټول حکم دی الله طرفنا والله ولا تعالی علیم په حلیم بردبار دی لوی سینې خاوند دی تلک دا ټول حدود الله حدود الله تعالی دی ومن یطع الله او څوک چې اطاعت کوي د الله ورسوله او دغه پیغمبر یدخله هغه به داخل کې الله تعالی جناتین باغونو کې تجری چې رواني بوي من تحت اعلان د اغین الانهار نهرنا خالدین همیشه بوي فيها باغی کې وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی ډیر لوی ده
الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي. ومن او څوک یعص الله چې نافرمانی وکړي د الله تعالی او رسول او دغه پیغمبر ويتعدى او اغاز یاته او کی تیر شي حدود او دغه حدودنا يدخله داخل بکی الله تعالی اغا نارن اور د خالدن چې همیشه بوي فيها باغ اور کی ولهو هغه د پاره عذاب مهین سپکون کې